مولانا پیر مفتی ګور علي شاه صاحب هغه یو څو خبرې کړې دي او د زړه د درد نه کړې دي او یقینا د جړا او د افسوس مقام دی چې نن مسلمان دې حد ته راورسېدو چې د خپلو مشرانو د علما کرامو داسې علما چې هغه استاد العلماء، استاد المتکلمین، استاد المجاهدین، استاد المفسرین، استاد الفقهاء، استاد المناظرین، د هغه په لکاو په کروڑاو شاګردان دي او د علم سمندر دی، یو غر دی او د ایش عظیم محدث دی او د پښتون بیلټ یعنی د دنه بل غټ استاد نشته. د پښتون بیلټ کې چې څومره علما کرام دي تقریبا تمام د شاګردان دي، د هغه خلاف یو عظیمه پروپاګاندا روانه ده. ضرور د مفتی ګور علي شاه صاحب دا خبرې واورئ او مخکې هر مسلمان ته ورسوئ. کیدای شي د دې ویډیو په وجه باندې کوم مسلمان ته الله هدایت ورکړي او د علماو د توهین نه منې شي. نو راځئ دا راسره واورئ. تانه به الله تعالی شولک وباسي، الله به دې وشرموي، الله به دې ذلیله کي، الله به دې هلاک کي چې د عالم او د قاري او د حافظ مدرسې ته، جومات ته، ګیرې ته او پټکي ته ته داسې ذلیل الفاظ استعمالوې. الله دې د دې پټکو په خاطر باندې په شرم باندې وشرموه. زه تا سره په حق او په سچه لګېم او ته زما د ګیرې بېادبي کې. زه تا سره په حق او په سچه باندې لګېم، ته زما د دین بېادبي کې، د علم بېادبي کې، د قرآن بېادبي کې، د مدرسې بېادبي کې. ته به مسلمان یې، تا باندې د مسلمان که د علماو سپېړی وویلی که نه نو تباه به ګرځې تباه. چې زه په دا فیسبوک سرخوړلي نه پوهېږم او نه را سره ټایم شته لري، خو بعضې خلک وایي چې په دې د مولانا صاحب پسې ډېرې بدې ردې ویلې کېږي. څوک یو څه، څوک بل څه، څوک بل څه، څوک بل څه. نه بل ورځ مولانا صاحب سره ملاقات یو 2-3 ګنټې ناست یو ځای کې څه ضروري خبرې وې. نو مولانا صاحب هم دا خبره یاره وي ما پسې سمې ستاسو سوچ دی. نو ویې خندل مې خبرېږي دې قصو نه وي ډېر ښه وي ته ترې خبرېږي چې زما متعلق زه به نه خبرېږم. نو مې بیا نو ما ته هغه څه وي مولانا صاحب وی هر څه چې وایي دا، خو زما ایمان دا دی چې زه به دا خلک بیا هم د یهودو د ایجنټۍ نه او دا خلک به بیا هم د یهود د کلچر نه محفوظ ساتم انشاءالله العظیم. پی ٹی آئی نوجوانانو ته دا درخواست کوم، سیاست کوئ، اختلاف کوئ، خو یاد ساتئ علماو سره د نفرت نه ځان وساتئ، دشمنۍ نه ځان وساتئ. الله رب العالمین قرآن کریم کې یو واقعي طرف ته اشاره کوي. عقبه ابن ابي معيط کافر دی، د مکی په سردارانو کې دی، د مکی رئیسانو له به یې ډوډۍ کوله، ډوډۍ یې کړې ده. और जो बंदा मौलवियों से, तुलबा से और दीनदारों से दिल के अंदर नफरत करता होगा उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा, मरते वक्त ईमान से वो महरूम हो जाएगा. خو چې لس کسان کینی عالم پسې به لګیا شي، موبایل خو چېرته بیا تللی نه دی، لګیا شي په دغې موبایل. دا خبرې چې ورکوي په څه ورکوي دا چې خورېږي څه ورته وایي فیسبوک. په هغې فیسبوکو باندې لګیا شي علماو پسې خبرې کوه، سپکې ډتې ورپسې وایه. څومره چې ځان رسوا کول غواړې او څومره په کور کې بیمارۍ پیدا کول ځان له غواړې او ځان ذلیله کول غواړې تکړه شه. قسم په الله که د دې علموي سمو کې ځان به تباه کې، ځان به ذلیله کې، ځان به رسوا کې. الله به دې وجني خو ټیم به دله درکوي. اول به دې کړی په دې دنیا کې، بیا به در سره رب العالمین ګوري. امام ابو حنیفه صاحب یو سړي ورپسې خبرې وکړې، و یاره امام صاحب ته خو یا حدیث یادو په څه باندې پوهېده. بعضې وخت د علماو سپکو ډتو والا شته، امام صاحب ته یا حدیث یادو. الله الله خو سپکې ډتې خلک وایي که نه. یو عالمو هغه ته چاوي یاره دی پلانکي خو د امام صاحب په باره کې ډېره سپکه خبره وکړه او ورته وایي وایي دی به مرتد کېږي، د ایمان نه به خلاصېږي. علماو په چې چا سپکې ویلي دي تماشه کو د ایمان نه به خلاصېږي. د الله شان ته ګوره، میاشت نه وه شوې چې امام صاحب پسې سپکه ویلې وه، هغه سړی قادیانې شو، دغه شو، د ایمان نه وړېد مرتد شو، ایمان یې پرېښود مرتد شو. چا چې علماو په سیرونو سپکه ویله سپکه دا بېادبه دی. دا سړی رب العالمین دا به ذلیل کوي او دا به رب العالمین رسوا کوي. او یاد وساته چې اصلي اصل
د پاکو خلکو نه پیدا وي د پاکو نه قسم په الله که عالم پسې سپکوي قسم مې درته وخوړ خو چې خټه پاک کوي زمونږ استادو